پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې کوم پاکستانیانو مسجد نبوي کې په حکومتي پلاوي پسې د سپکاوي ډکې نارې وهلې د هغوی په ضد په پاکستان کې خو مقدمې درج کوي او د دې د سعودي حکومت سره تماس نیولو پریکړه کړې ده. د زیات پرواز د سعودي عرب په مدینه ښار کې په مسجد نبوي کې په حکومتي وزیرانو پسې د سپکاوي ډکو نارو وهل کېدو ته سیاسي مذهبي او عامو خلکو په ټولنیزو رسنو سخت غبرګون ویلی دی او دا یې د مسجد نبوي سپکاوي بللی دی. پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي چې د مسجد نبوي او روزه رسول تکریم خدا دی چې هغه ځای کې د پیغمبر اسلام موجودګي ده او هلته په اوچت اواز د خبرې کولو اجازه هم نشته او بیګا چې څه شوي دي د غندنې وړ دي او هیڅ جواز نه لري. د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویل چې پرون چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر روزه کوم ناوړه پیغامه تراغلی ده د ټول قام دردولې دي او د قام سر پرې د شرم نه ټیټ شوی دی. خو ویل چې د کورنیو چارو وزارت به د سعودي عرب نه غوښتنه کوي چې دغه پیغام کې د ککړو کسانو په ضد باید قانوني ګامونه واغستل شي. هغه وایي چې سعودي نه به غوښتل کېږي چې باید د سی سی ټي وي کیمرو په مرسته دی پیغام کې د ککړو کسانو پیژنګلو وکړي او هغوی د پاکستان ته ولېږي تر څو چې دلته هم په ضد مقدمه درج کړل شي. پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د روزي د درناوي لپاره خلک په لوړ غږ د خبرو اجازه هم نشته. هغه وایي چې تیرور چې مسجد نبوي کې څه شوي دي هغه د غندنې وړ دي او هیڅ جواز نه لري. په سیاسي ماحول کې تلهیر راغله نو د دې بالکل دا مطلب نه دی چې په بهرنو هیوادونو کې موږ د خپل جذباتو څرګندونه وکړو او بیا په مسجد نبوي کې خو د دې بالکل گنجائش او جواز نشته. باید چې تحریک انصاف د سعودي کم دغه منبران چې دي و باسي د خپل ګونه او د پریکون اعلان ورسره وکړي. په ټولنیزو رسنیو چې دغه ویډیو خوري شوی پکې لیدل کېږي چې د پاکستان د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب او د نشئی توکو د مخنیوي وزیر شازین بګټي په مسجد نبوي کې روان دي او ګڼ خلک په دوی د چور چور او غدار نارې وهي. په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې یو تن شازین بګټي د ویښتونه خوم راکاږي خو دغه حکومتي وزیران د امنیتي عسکرو په منځ کې لیدل کېږي چې د ګڼې نه وویستل شي. د یادې پیښې وروسته په ټویټر د توهین مسجد نبوي نامنظور په نوم هشټیګ روان شوی دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400